په دې کې الله شفا پیدا کړې ده په اولیاء باندې الله رحمتونه نازلوي. راځم خبرې لا نو یو تاریخي مناظره شوې ده ښه تاسو ته لږ تاریخ وایم تم خو نه رانه تاریخي مناظره ده. د عطا صاحب رحمت الله علیه مزار سره یو قادیانی راغی. قادیانان خو پیژنې که نه دا ذلیله چې راغی نو دغه قادیانی خلکو ته ویل دلته خو د عطا صاحب نشته تاسو چاله راځئ. خلکو ورته موږ د عطا صاحب له راځو. وی دلته د عطا صاحب نشته د عطا صاحب د دې ځای نه خدای پاک ویستلی دی دې ځای نه تللی دی دلته شرک کېږي. د خلکو عقاید یې خراب کړ. د دیوبند علماو یو رساله ما سره په هغې کې هم شته. نو داسې کار و چې عوامو ورته وویله چې تم پټکای دې په سر کړی غټه ګیره دې پرېښودې نو څه درته ووایو ښه دلته نشته. خلکو عقاید یې خراب کړه. یو لوی شور جوړ شو رش زیات شو. نو د اهل سنت یو عالم دی هغه په کراچۍ کې و هغې ته اطلاع ورکړه محدث اعظم علامه سردار احمد رحمت الله تعالی علیه ورته وایي قربان راشه دلته یو قادیانی وایي چې د عطا صاحب نشته. تور سره مناظره وکړه. هغه ورته وویل تاسو یې صرف ایثار کړی که نه نور مناظره زما کار دی ایثار یې کوئ. د عطا صاحب رحمت الله علیه مزار ته چې کله علامه صاحب راغی قادیانی ته وایي چې ته وایي چې دلته نشته که نه هغه ورته یو دلته نشته. نو دی ورته وایي چې مناظره داسې نه کوو چې ته به هم کتاب پیش کوې او زه به هم کتاب پیش کوم نه د کتابو مناظره در سره نه کړم زما د عطا صاحب خوا کې کښېنم او د عطا صاحب ته وایم چې د عطا صاحب راوځه را بهر شه که راووتو ما به ګټلي او که راونوتو تا به ګټلي. مناظره سخته ده که نه د کتابو نه دا سخته مناظره ده بس اواز ورته کومه که راووتو ما به ګټلي او که راونوتو تا به ګټلي کیسه به ختمي تو خو وایي چې نشته او زه چې شته. مناظره په دې باندې شو. نو علامه صاحب راغی د عطا صاحب مبارک سره نیمه ګنټه مراقبه شو. نیمه ګنټې مراقبې نه بعد د مبارک ودرېدو دنیا خلک ودرېدلي دي تماشه کوي. علامه صاحب د قادیانی ته وایي وایا د عطا صاحب ته آواز ورکم د عطا صاحب ته آواز ورکم. یو ځل یې ورته وویله هغه څه نه وایي بیا ورته وایي آواز ورکم سړی خاموش دی بیا ورته وایي آواز ورکم بچ په درېیم ځل خاموش شو نو بیا خو د الله له استانې شیخانو نه په امن کې ساته نو به بیا هغه استانو شیخانو راټینګ کړم وایي ښه ته انسي شیطان یې ته مونږ ته راغلی ورته ووایه که نه اوس هغه ورته وایي نه آواز ورته مه ورکوه. قادیاني څه ورته وایي هغه ته هم پته وه چې پاور ورسره شته د طاقت خاوند دی وایي نه آواز ورته مه ورکوه. بس خلکو په بازار کې راټینګ کړه بازار کې او بې ادبي دی معافي یو بنیان یې ځان سره کور ته وړی دی نور خو پوه شوې که نه یو بنیان یې ځان سره کور ته وړی دی نور یې ښه وغربول ښه یې برابر که چکني یې که چکني یې که او چې کله دی لاړو سردار احمد رحمت الله تعالی علیه ودرېدلی دی دا خپل خلکو له راغله عقیدې والا هغه ورته وایي قربان که تا ورته آواز ورکړی وی چې د عطا صاحب راوځه او دی نه وی راوتلی نو بیا دا خو نه احتمال ناشن من غیر دلیل نو احتمال خو لري که نه که تا ورته آواز ورکړی او دی نه وی راوتلی بیا سردار احمد رحمت الله تعالی علیه مبارک ورته وایي دا یې تاریخي جمله ویلې ښه دا یاد ساتئ دی ورته وایي قسم په رب چې کله زه د عطا صاحب ته لاړم او زه مراقبه کې شم د عطا صاحب مبارک راته راغی ما ورته قربان دا داسې کار دی ګوره زه به تا ته آواز کوم خلک په تماشه دي ته به راوځې که نه وایي چې د عطا صاحب مبارک راته وفرمیل چې مولانا آواز کول د ستا کار دی قبر نه راوتل د زما کار دی. فقتلوه
پوه شوې په خبره باندې وی اواز کول د ستا کار دی او قبر نه راوتله د زما کار دی ته ګوره چې زه بیا څنګه راوځم اولیاء په قبر کې ژوندي دي مونږ عقیده دا ده او څوک دی رانه د خپل حبیب پاک په محبت دلیل نه غواړي مونږ ورسره بې دلیله مینه کوو سبحان الله خبره بې دلیله مینه ورسره کوو دا خبره مې هم کړې وه یو پیر صاحب داسې مجلس کې ناست و زه خپله د یو اسلامي مرید یم الحمدلله اولیاء سره مې تعلق دی او دا څومره علما چې تاسو ته ښکاري که نه والله علما ورته پټ کي په سر کړي داسې نه وایم استادانو خو قسم په خدای چې په حقیقت کې همدې مرشدانو پیرانو برکت دی دا په مخو باندې مونږ چې ګیري دي او دا ښایسته پاکه عقیده باندې چې مونږ استاد یو دا د دوی برکت دی نو یو پیر صاحب ناست و میلاد شریف و که نه نو یو شیخ مرید را دننه شو هغه سره ګلاب جامن یو ډبه و او په دې خلکو کې دا ګلاب جامن تقسیموله نو داسې یو خارښتي پکې ناست و هغه ورته وویله خلکو ته وایي خلکو اول خو دا مجلس صحابو نه دی کړی دا دوی چې ناست دي که نه ښځه چلو مجلس یې هم کړی نو په مجلس کې کوم صحابي ګلاب جامن تقسیم کړي هغه وخت کې خو دا دومره جاهله دی که نه د عقل نه فارغه سړی دی هغه وخت کې ګلاب جامن چرته هلته المدینه بکري وه مدینه منوره کې په مکه معظمه کې الفحد بکري وه نه وه که نه کم عقل دی خو خارښتي دی که نه وی دا ګلاب جامن کوم صحابي تقسیم کړي نو بس هغه شیخانو خو ورته وکتل خو سړی معاف کړ پیر صاحب ته خبره لاړه پیر صاحب مبارک ناست دی خلکو ته وایي تاسو ورته څه مه وایئ ما ته یې راولئ ځان سره یې کېنول ورته وایي بچی څه اعتراض دی وایه وی جی اعتراض مې دا دی چې کوم صحابي د دې مبارکو په دربار کې ګلاب جامن تقسیم کړي چې تاسو یې تقسیموئ هغه ورته په سر باندې لاس کېښود ورته وایي بچیا تا سره د ګلاب جامنو غم دی چې صحابو تقسیم کړي که نه د دې مبارکو په دربار کې به صحابو خپل سرونه تقسیموله داسې دربار نو په دې بعضو شیانو باندې تاسو دلیل مه غواړئ بې دلیله مینه ورسره کو او آخر کې بس یو حدیث وایم او بیا به آخرو دعوانا پسې ووایم صحیح ده که نه تاسو به بیا تنګ شئ اخیری گواهی نه گواهی دا په دوه قسمه ده څو قسمه ده یو د لیدلو ده یو د اورېدلو ده مثلا زه میاشت ووینم که نه د رمضان او زه تاسو ته وایم چې ما سبا روژه ده ما میاشت لیدلې دا د څه شي ګواهي ده لیدلو که د اورېدلو او تاسو ما خبره واورېده که نه لیدلې مه نه ده مثال درته وایم که نه دا بعض یو هم داسې ونیو چې مولانا صاحب شپږ ورځې مخکې میاشت لیدلې مې نه ده ګپ لګوم تاسو مثال دپاره تاسو واورېده که نه نو تاسو چې بار خلکو ته اعلان کوئ چې سبا روژه ده تاسو ګواهي کوئ که نه تاسو ګواهي کوئ که نه تاسو به د لیدلو ګواهي کوئ که اورېدلو تاسو ما نه واورېده ټیک شو جی نو یو د لیدلو ګواهي ده آسان مې پوه کړئ اوس کو اوس هم نه پوهېږئ نو بیا مدرسې ته راشئ چې امینیه کې مې پوه کړم 400 ته صحیح ده یو د لیدلو ګواهي ده یو د اورېدلو ده صحیح ده جی اوس علما څه وایي وایي چې د اورېدلو ګواهي به هلته پوره کېږي چې کله د لیدلو والا ګواهي راشي مثلا تاسو 3 کسان یې که نه او تاسو خلکو ته ووایئ چې سبا روژه ده میاشت لیدلی شوې ده نو تاسو ګواهي نیمګړې ده کله چې زه راشم او زه ووایم چې ما لیدلې ده نو ما ګواهي چې راشي د ستاسو ګواهي به بیا سر ته ورسېږي اوس پې پوه شوئ که نه چې د اورېدلو والا ګواهي هلته رسي چې د لیدلو والا ګواهي راشي اوس راشه یو خبره درته کومه یو ښایسته نکته درته وایم تصوراتو کې خو منع نشته که نه بهاري مطالعه کړئ سلم العلوم تصوراتو کې هېڅ منع نشته
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبارک امتیان یو الحمدلله. الکه دا سنه دا ټول جمعات کې دا مثلا سترګې م پټوي خو واسه تصور کې آدم علیہ السلام لزو زو جواب راکې کنه نو تاسو سم نه وای نو داس خاموش ناشته چې زو آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام نه تپوس کو ایمانیات اولنې عقیده رالو اولنې عقیده چې الله یو دی. صحیح ده مونږ آدم علیہ السلام لاړو قربان ورته وایو الله یو دی او بچو الله یو دی. جواب راکړي قربان ستا لیدلی دی نه لیدلی خو مې نه دی. داسې ده که نه؟ ورپسې رالو نوح علیہ السلام له قربان الله یو دی یو دی لیدلی دی نه لیدلی خو مې نه دی. حضرت شیس علیہ السلام لرالو قربان الله یو دی یو دی لیدلی دی نه لیدلی خو مې نه دی. ابراهیم علیہ السلام لرالو قربان الله یو دی یو دی لیدلی دی نه لیدلی خو مې نه دی. حضرت موسی علیہ السلام لرالو لوی لوی پیغمبران یادوم هغې لرالو الله یو دی بچو یو دی تا لیدلی دی نه لیدلی خو مې نه دی. عیسی علیہ السلام لراغلو عیسی علیہ السلام الله یو دی یو دی ستا لیدلی دی نه لیدلی خو مې نه دی. 1,24,000 کم و بیش انبیاء باندې وګرځېدو هر دربار نه آواز راغی یو دی خو لیدلی مې نه دی. خو چې کله په تصور کې خپل جانان مبارک ته لاړو مدینې منورې سرکار ته لاړو سرکار اخر کې تا لرالو ته راته ووایه الله یو دی امتیانو یو دی قربان ستا لیدلی دی امتیانو لامکان کې مې لس ځل لیدلی چې یو دی. انبیاء راتا گواہی کړي وي خو جواب راکړي اورېدلو که لیدلو الله نه اورېدلی چې زه یو یم خو لیدلو گواهي چا سره نه وه. چې کله مونږ او ستاسو د امام الانبیاء گواهي راغله د لیدلو خدای پاک د 1,40,000 انبیاء دا گواهي پوره کړې سر ته ورسولې. دا کنګړی لږه کولا وکړه خدای دې غر که چې غر چې ته په کومه لار روانې لیونی امام الانبیاء علیه السلام ذات مبارک خو ډېر زیات عجیبه ذات و هغه مونږ عبدالعظیم حاجي صاحب خو پېژنې لواګیستانې هغه شهداو کې چې و هغې مبارک یو شعر لیکلی ما ډېر زیات خوښ دی. فرمایي چې خدای په حکم د هر چا له زړه خبر دی خدای په حکم د هر چا له زړه خبر دی په تکلیف کې را رسیږي مددګر دی او لوی طاقت ورله ورکړی رب اکبر دی ته پې ولې خفه کېږې پیغمبر دی. نو ته ولې خفه کېږې پیغمبر دی که نه. نو الحمدلله مونږ ډېره ښایسته صفا او ښکلې عقیده ده او ټولو ته اخر کې دا عرض کومه چې دا زړه عقیده راټینګه کړئ. نو خلکو پسې مز او ګورئ یو خبره بل هم درته کوم قسم د استخاره وکئ ځئ استخارې مونځ خو م زده که نه ماسخوتن مانځه نه بعد ودرېږه 2 رکعته نفل اول کې کافرون او دویم کې قل هو الله احد او خدای ته ووایه الله سره مشوره وکړه چې خدایه نیغه لار راته وښایه اهل سنتو لار راته وښایه بیا به ستا ته اندازه ولګي چې دا اولیا ستا له خوب کې درځي که نه درځي. الحمدلله مونږ په زړه عقیده باندې یو الله د مونږ له په دې عقیده باندې استقامت را نصیب کا او خدای پاک د مونږ اهل زیغو بې ادبو بدمخو بدرنګو غلطو خلقو نه په امن او امان کې وساتي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.